نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د دې وظیفې لویه پایله دا ده چې فقیر بادشاه کوي. یاد ساتئ محترمو چې کوم سړی دا وظیفه کوي الله پاک به د انسان دومره مالدار کړي د انسان په وهم و ګمان کې هم نه وي. د دې انسان چې څومره نسلونه دي دغه نسلونه به د خلکو نه پیسې اهلي نه بلکې خلکو له به ورکوي. محترمو په دې وظیفه کې دراز عمر دی. کم سړی دا وظیفه کوي الله پاک به د انسان له دراز عمر ورکوي. په دې دو آیتونو کې محترمو رزق پکې دی. کم سړی دا وظیفه کوي الله پاک به له رزق دا بې پناه ورکوي. کم سړی محترمو دا وظیفه کوي په دې وظیفه کې په دې دو آیتونو کې محترمو دا پکې عزت پروت دی، پدې کې جلال پروت دی، پدې کې کرم پروت دی. کم سړی چې دغه دو آیتونو لري تلاوت کې او بار بار کې ځان ته وظیفه کې په ژوند کې به د انسان چاته محتاجیږي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کې او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د ډیره زیاته عظیم شانه او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا وظیفه که فقیر شروع کړي نو الله پاک به غني کوي. که چېرته فقیر دا وظیفه شروع کړي نو الله پاک به مالداره کوي. الله پاک انسان د فقر نه بادشاه طرف ته محترمو دارا کاږي. نو دا وظیفه تاسو شروع کړله ستاسو مالی حالات دا ډیر زیات کمزوري وي، ستاسو مالی حالات دومره وي چې ستاسو گزاره په مشکل باندې کیږي. دې وظیفې برکت به دا وي چې تاسو به بل چاله رزق دا ورکوي، تاسو به بل چا سره امداد کوي. د دې وظیفې برکت به دا وي چې ستاسو اولاد او تاسو په خپله تاسو به خرج کوونکي سازیږئ، تاسو به خلکو له رزق ورکوئ، تاسو به خلکو له پیسې ورکوئ. داسې به نه وي چې تاسو به د نورو خلکو نه سوال کوئ. یاد ساتئ محترمو ډیره زیاته قیمتي او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. موږ ډیر خلک لیدلي چې پلاران دا مزې کوي باچاهانو شانتي ژوند تیری، لیکن بچي د هغوی دا خیر غواړي سوال کوي. داسې پلاران موږ لیدلي چې هغوی به سوال کوي او بچي اوس خانان دي بګاډو کې ګرځي. یاد ساتئ محترمو حالات بدلونکي حالات راوستونکي دا دغه یو ذات دی الله پاک دی. نو که تاسو محترمو دا وظیفه شروع کړله نو ستاسو اولاد ستاسو نسل دا به چانه څه غواړي نو دومره رزق به الله پاک تاسو له درکړي چې ستاسو په حجره کې به خلک راځي او کیني به روټۍ به خوري چای به څښي، خو لیکن ستاسو رزق به کمیږي نه، دا به نور هم سیوا کېږي. دغه رنګې څومره عزت تاسو معاشره کې غواړئ یا څومره تاسو به هغه عزت هلکه تاسو لیدلی دي نو د هغوی نه به ستاسو عزت دا به سیوا شي. امام جعفر صادق رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې ستا د دراز عمر، ستا د رزق د وسعت، ستا د مالدارۍ څه راز دی؟ هغه ورته وایي زما د مالدارۍ، زما د دراز عمر او دغه رنګې زما د عزت او د وسعت نه علامه دا د سورة توبې دغه دو آیتونه دي چې څوک دغه آیتونه وایي الله پاک به مالداره کی، الله پاک به غنی کی، الله پاک به بے پروا کی. فقیر نه الله پاک بادشاہ سازي. دومره ناشنا دومره عظیم شان وظیفه محترمو. که تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو کمنټ کې یو پیرا د الله پاک نوم دا ولیکئ او دا وظیفه محترمو تاسو روزانه یو شپېره کوئ، روزانه یو شپېره تاسو کله دا وظیفه محترمه یو شپېره روزانه دا شروع کړله خپل حالات او دغه رنګ خپل زندګۍ ته به ګورئ. د سورة توبې آیتونه دا دي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. محترمون دې سره سره کو تاسو روزانه یا غنی وظیفه یو شپېره شروع کړئ او ورسره یا رزاق یو شپېره دا شروع کړئ. نو اردو کې یو جمله وایي چې سونه پر سهاګا، نو لکه څنګه چې سرو زرو لا د سرو زرو ګور کې نورم قیمت کېږي، نو ستاسو د عمل به نورم قیمت شي. څنګه چې هلکه سرو زرو لا د سرو زرو ګور کې نورم ډیر زیات پاورفول شي، برابر شي. نو دغه رنګ محترمه د وظیفه شروع کړئ ان شاء الله العزیز. د ژوند معمولی ساز کړئ، روزانه کوئ، پردې مو، او تقریبا په دې باندې تاسو 15-16 منټه نه لګي، ولیکن ډیر زیات کمالات پکې دي، ډیر زیاتې پټې خبرې پکې دي. الله پاک د قدرت خزانو چابیان محترمو په دې آیت کې دي. کوشش وکړئ محترمو چې تاسو را وظیفه وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.